ور کړی دی قومي وطن پارټۍ ته ما دعوت ور کړی دی پی ټي آی ته ما ور کړی دی حتی MKM ته ما ور کړی دی چې راشي دلته موږ سره شرکت وکړي بدقسمتۍ سره هغوی موږ دعوتونه ریجیکټ کړل خو موږ هغه وخت موږ ډېر یادېږي چې کله دلته الیکشنې شروع وي همدا حال موږ درځي او دا خلکو به موږ ډېر کار راکوو عزت دا کوو د کله د غریب خبره شي نو دا نن موږ سره یو نه دی موجود نن موږ سره جیب شته زندگی شته موږ سره اقبال حسین شته زموږ توپک یو داشته پټوس یې داشته او مساجد داشته سبا اخیر می‌داری زیور را تطیمو بکورنا شیزی شام ایمون کلسو بکورنا تی ایمون میدان دو موتولی کور می دعوت پر کرده ده اخپل بسلا تخپل بکوه انشاء اندادی پورا اخپل ځان اعتماد کوي بل چا اعتماد ما کوي او یو ځدی بیا مو کور می دادی امن به ده او مو غواړو چې دوی مشاري پورا مو نصرت چې وکیل دا نو دوی د خپل ایمیج وخی الحمدلله نو امن پسند یو ایمیج امن پسند او نو خپل دهشتګرد هغه دهشتګرد طرفدار یو او نو چا دا د یرغمال نو چا دا د مونږ په سر تاګ اجازه ورکو او امیر اول تو ته موږ درخواست کوو چې دا ریکویسټ موږ جماعت اسلامي امیر سراج الحق ته ورسوي مخکې هم ته ویلي وو چې موږ ملاقات امیر صاحب سره وکړه جماعت اسلامي چې وړه بلټۍ نه دی علمي صاحب باندې لکه مصر کې دوی زور شته خوان او په پورو کې دوی حکومت دی پاکستان کې دوی خو مضبوط بنیاد مولانا صاحب خو مضبوط بنیاد یې خیلی نو اول موږ ته دا ګروپ ورسه چې موږ دلته یو ډان لایق مرغوی ډان هغه کړی دی دغه موږ هغه توکیل کوو بیا یې موږ ورکو کې دومره ټول نو کېده چې الحمدلله چې کور مې کې کوم ځای کې موږ جنګولي دي دوی ښه ګیر کړی دی او موږ خپل حدودو ته نشو وتلی که موږ یو قرآن جوړوو مونږ اعتراض دی او که موږ یوه تیږه ګټو مونږ اعتراض دی موږ دا نه غواړو موږ خپلې مسالې جان جګړې سره نه حل کوو بلکې موږ مذاکراتو سره دا مسالې حل کوو سفرای نه وخت لا خرلاسۍ پورې څومره چې شیعه حق وي شیعه ته ډېر کړه شي که سني حق وي سني ته ډېر کړه شي موږ دا ټوله خبرې دوی سره په مذاکراتو په مسلې حل کوو او دا خبره موږ حسیني صاحب ته کوو تو پتروی کومی ملی یکجهتی کنسل پتروی دا خبر ہوتا کو سی تو کومی مسالی مسرسراتی روشا زاد اخپلو زوانان مشرانو طرف ہوتا ہے جو مساکینا سی تو مساکون جا کے حق بھی اخپل حق دیر کو تب یای مو کوم حق دے نو تا حق روکا حالان کی تو دا وقت سا یو تمرا لوی ظلم تو مو یو قرآن دا نشتا او سکول خو پریدا وا تو مسا اخپل شمیرات یو تیگا ولا گو یو وانا ولا گو یا دا خو گٹا خبر دے کیر خو دی امن طرف تا یو قدام دے نو زه دا خبرې ټوله امیر صاحب دا خبرې مو واخله ته دا مخکې پوسټ کړه د مو مظلومیات پوسټ کړه او مو ټوله خبرې مو دا پیغام دی چې دوی سره مو مذاکرات کوو په لاس یې جنګ تشدد او زبردستي د مسالې حل نه دی اوس په کوم وضع چې د تاریخ علاقات راشي مخته خپل مسؤل نه څه ډول لري هغه ته امیدواري کېږي